अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया इंसानों को उस मुहसिने आलम ने, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम जी कदर वजी वक़ार उलमाए किराम, शयूख़ इज़ाम आओ सरज़मीन कुरान दारुल कुरान पंजपीर पदे अजीम शाना इज्तिमा के दल्लरे लरेना रातलुन को गयूर मुवहिदीन मलगरो दानंद इज्तिमा इफ्तिताही तकरीब दे और दुमरा काफिले रवाने दी दा खुजमंगर तवक्को नवा कि पदे अवल माखाम की बदुमरा तादाद सरा दे गुंडता दे अजीम शान इज्तिमा का मलगरी रारसी चिकम मलगरी रागली दी अल्लाह दे दागे दल कन्नास का कबूल और मंजूर की और चिकम खलक रा रवान दे काफिले अल्लाह दे खैर व आफियत सरा दे जे तराव रसे और दा
دا توحید او دا سنت دا عظیم الشان اجتماع دا دی اللہ رب العزت دا ہدایت ذریعہ اگرزئی، دا دی دا اصلاح دا ذریعہ اگرزئی، دا دی دا ملک او دا دی قوم دا امن او دا خوشحالے او دا برکت باعث اگرزئی۔ عزیزانو دلتا در آغونڈی یو مقصدی اگر دا نہیں کہ سڑے دے آخوا دیکھو اخپل اوقات ضائع کی گورے تاسے با پیسی لگولی تاسو با چوٹیانی اغسطی تاسے با اخپل کارون اور مخ کی رستکڑی دا چاپا کور کی بسم مسائلی ہر ساغی شاعت غرزولی دی او دی میدان ترا جمشوی دی نو مقصد صدے چی دلتا منتا دا قرآن او دا سنت ملغلری میلاوشی پا یو زی دا دی یوی شامیانی دلان دے تاسو تا دا ہر جب عالم دا ہر علاقے عالم باقی کی لوئی لوئی محدثین مفسرین شیوخ مدرسین اور لوئی لوئی خطبار واعظینی ہر سڑے پا دی نیت سرواو رہے دانا دا غٹ عالم دے دا ڈوکے دے دا خطیب دے دا غٹ خطیب دے دا ڈوکے دے نا پا دی نیت نا پا دی نیت واو رہے چی اللہ دا جبی نا یو دا سے خبری راو باسی چی اگر زمان سینی تا کلی شی او زمان دا پارا دا اصلاح ذریعو گرزی او چی زکور تا زم چی زان سر سشے یو سما عزیزانو پا دی باندے دیر لوی محنت شوے دے اسے دا مخلوق نراجہ مکی گی دا چا دا زمان ہوندی دا خلقو دا غید وس خبری ندی دا دیر لوی محنت شوے دے شاتا یو ملگری وی چی یو اشکالا دا سوات مولانا سے بھی یقیناً یو اشکالا دا دی اجتماع شو ہر کال یو جہد یو محنت شروعی خو کداو گو رئی نو پا یوی اشکالا مخی کی شروع کی دا نو سوچ ورلداغی نو مخی شروع شروع نن الحمدللہ اللہ دا دی مقام تدا دیر آورسو چی ہما علماء طلباء او دا زندگی دا مختلف شعبوں سرا تعلق لری زمن یو مرگری یو شیر ہوئی نو شیخ سے برتوئی چی زمن کار دا ندے چی کنزلو یقیناً دیر خبرہ دیر خوندورہ خبرہ ازم دا درخواست کو ما چی دلتا بتا سے طول چی دے طلباء نہیں یوازی دے طلباء با محنت کرے سوک بے دنیادار راوستے دا سے کسان با عمر آگلی چی اغا صرف زندگی کی اول زل راگلی دا سے خلق با عمر آگلی چی اغا دا دین بلکل نا خبر ہے خوچاب آگئی باندے محنت کرے چی راشا دلتا توحید بیانی گی یو دری سلور روزیو باسا چابا یو کاروباری رائستے چی راشا دا دنیا پرید لگ دا دری سلور روزی دن تا نو گورے منگ لدا پکار دا چی منگ دا خپل دا زر لوخے ٹکو او کینو او دا قرآن او دا سنت دا باران چی وریگی دا زمان دی سینی تا کسی نو انشاءاللہ پا دی نیت با اورو کناورو عزیزانو ماستا سے مخ کی آیت لسترے زب آگے اسو خبری کو وقت دیر ناخلم نمتا سستری ہے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن اللہ خود لے او داغا اوصاف ذکر کری گی مشن پکی امخکاری گی عظمت پکی ہم اجاگر کی گی او لائحہ عمل دے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدن یقیناً بے شکا لے گلے انگت شاہدن حق بیان ان کے شاہدن گواہی کا ان کے شاہدن دسشی شہادت کا ان کے تاسو چل غور اکے مکہ کی اللہ حبیب چپکم سر زمین باندے اللہ پیغمبر پیدا کرے دے
आगा वक्त के माहौल तो गोरे काबतुल्ला प मताफ की बुत प्रोते प हतीम की बुत प्रोते प मकाम इब्राहिम बांधे बुतान प्रातदी आखवा देखवा प नाइला और असाफ प सफाओ प मरवा बांधे प्रातदी लात मनात उल्ला हुबल जब्दी इबादत शुरू दे दास यो माहौल दे सोग लात सोग मनात सोग उल्ला द हुबल द उलूहियत गवायाने वर कई निष्क दे गवा नु द अल्लाह द तौहीद गवा निष्क दे नु अल्लाह वी इन्ना अरसलना का शाहिदा द शिरक पदे करके द मुशरिकीनो पदे नज़ के द बुतानो पदे नज़ के मात द पल तौहीद गवा कर जोले इन्ना अरसलना का शाहिदन अल्लाहु अकबर तद तौहीद गवाए और जाशम पैगंबर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा गवाई प दुमर दलेरे सरा प दुमर बहादरे सरा बयान करे दा जो अक काबा मखामखदा और द सफा आगा घर जिन्नन हाजी नन उम्रे वाला तवाफ मुकम्मल की नुसाई कपारा सफा तजी जद सफा न मरवा तोर मंडकई दगडी रकी बाने द अल्लाह हबीब वाला दे काबा और तो मखामखदा बुतान लगी दई दी नसब दी मुशरिकीन राज मकड़ी दी और अल्लाह द तौहीद गवाई सुंदर कई या अय्युहन नास ऐ खल्को क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह उमन इदाक़िदा उक़िदा ऐलान चिल्ला इलाहा इल्लल्लाह निश्तद इलाह हाजत रवा निश्तद मुश्किल कुशाओ माबूद निश्तद मसजूद दाता निश्तद सुख मर्ग जुन मालिक इल्लल्लाह मुवहिदीन जवाब रखे कदीन सुख दे यो अल्लाह दे इल्लल्लाह दा पैगाम अल्लाह हबीब वर करे दे न ब्याचा पगाड़ा के हारून नदी अचोई ब्याचा नारा न द लगोले ब्या जिंदाबाद नो बल्कि दा हर तरफ न कहानी वरी दई शोरो शो तर रापा से तब्बल या मोहम्मद अली हाजा जमातना तोर तदावी इला सुन कबाश नऊज बिल्ला बर्बाद से नऊज बिल्ला अगवई जमा पैगंबर को खामोश दे जवाब न कई दत्रद दे बदुर दो दत्रद दे खैरो जवाब न कई पैगंबर खामोश दे को अल्लाह दा न द गवार करे न अल्लाह व तब्बत यदा अबीला अबी व तब को सरावे हुआ अल्लाह अरब ने डाको जिन अल्लाह दा हबीब दे पैगाम तो गोरे खोदरे दले न दे मिशन रवान दे कोशिश रवान दे पविन उसूर प अवलने रोज कोर तर आगले दे अल्लाह खुजार शम बीबी दुमरा वफादारा बीबी दुमरा दुकुल हदीस व तक़री ज़ैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ सोच को मां हैरान छी इंसान दा जमन करेदा मरस्ते करेदा अवल तायीद करे और ब्या पकम अल्फाज तसल्ली बल्कि दादर तवेमा पदारो कुरान पदे इज्तिमा के रावण शयो अहमद जमशेद अल तसवेल वाड़ी खलक बसीरत तकरीर कई प्लान की खुतबातोना प्लान के आलिम बसीरत तकरीर कई देरो खलको बसीरत तकरीर करे दे खुदमाद पैगंबर बसीरत बांधे अव्वलने तकरीर दा गई बीबी खदीजतुल कुबरा करे दे कसम दे यो आलिम की नी नुदा औसाफ से बयानी की चिल्ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा अल्लाह बता नरुसवा कई पदी बांधी वो घंटा बयान कीगी दा
ام المؤمنین پا اولا نیرز دا جملہ ویلے دا رسو چکل قرآن نیز درسی نبیا اللہ چی تذکر کئی نو اللہ وی دل تخوم دا سدا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما اللہ دا بھی تحید کئی نوے سوئی لا یخزیک اللہ ابدا ستاغن دی انسان اللہ نزایا کئی ولی انکا لتصل الرحم تو خورشتی پالن کے اللہ وہ سے پسل رحمی باندے تو بیان شروع کی نما تو ایک گھنٹہ 2 گھنٹے موضوع دے ہو کنا دے ندا سیرت نے تسشے دے انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم ساشان خدا دے چت گٹی او چا سر سشے نہیں اغیل ورکے دا سیدھا کنا معدوم چیز سے اور سر نہیں اغیل ورکے گٹی او اغیل ورکے بلکہ دادر تویم پخپلا سو رد نہارے تیرول برداشت کئے گوارا کئے خود امتی دا یوی رض لگا نبرداشت کئے پلا طولش پا ولار دے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا زخویم چی دایو ملگرے راویق شوے دے خطاس طول عمرہ پاسے دا وقت را پاسے دو دے ملگرو دا دوے خیدو وقت دے دا دو دکی دو وقت ندے را پاسے خوب منگا دیر کرے دے طول عمرم دا شانتی کو دو تیر کرے دے را پاسے جاگلے جاگنے کا ہے وقت مومنہ حشر تک مٹی کے سائے میں سونا پڑے گا واسا دادوی خیدو ٹین دے سملاستو اخپاتی دے پروت بے ویاپا خبر کی بیاوالتا پروتی دارا پاسا اوز خداوے ماں عدم کے واسطے جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے دیکھے گئے تکسب المعدوم گٹے ضرورت مندولا غریبانانو لے ورکے دیتا ہم لوگ وقشے نبی علیہ السلام پخیتا یوا گٹا 2 گٹے تڑلے دا برداشت کئی خود امت تکلیف طولش کو ولار دے اخپل ولار دے خود امت دا پارا 3 روزی صرف تراو موضوع کو پسلور مشپن دے راوتے صحابوی من انتظاروں کو تاسی ولی راونوتے ذکر راونوتم چی اسنا چننی حکم اللہ در باندے فرض نکی اللہ در باندے ندائی پچا باندے شفقت راولے با امت چی در باندے فرض شوی نو شل رکاتا کہنو چی 3 روز خالی بیمار شو پا سلورم روز کہنو بیانے ہو کی بیا خوب در باندے دیری نو دم رمے ربان تکسب المعدوم گٹی پخپل تکلیف برداشت کئے او پدی باندے لگئے یو شاعر ہوئی دکور پخپل حالت دادے دا سخاوت دا دولت سر تعلق نہ لری چیو سڑے با مالداری پدکی بسی سخاوتی نا دیر مالداری وغا دا مار بچی کوئی اگر پا پیسو باندے لکا دا مار ناسی خالی چوکی داری نہیں لگئی اور دیر داسی چی مالدار نہیں تو سخاوت ورلالا وافر ورکڑی سخاوت زان لے ہو صفت تے اور سخی دا خلق کو جڑنو کے ذکر امام شافعی رحمہ اللہ ہوئی کہ تچر کا عیوب لرے عیبونا کو تایانی دکی نو بیا عورت دا غواړي چې په دې باندې پرده راشي
सखावत कवा सखावत पर जरिया पर एगुनो बांधे सराजी पर्दा राजी और कंजूसी की दा शुनतिया दा खूब दरनाश तो पर दे ले नुमा अरज दा को जे द कोर हालत दार शायर वही खजूरों और पानी पर माईशत घर की चलती थी खजूरों और पानी पर माईशत घर की चलती थी गुजर जाते महीने आगे चूल्हे में न जलती थी कई रात दिन फाकों में अपने काट देते थे शिकम पर भूख की शिद्दत में पत्थर बांध लेते थे वो मकाम अल्लाह सोमवर कह दे मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी चाल बच्चे पैगंबर सरद मुसाफे मौका मेला दल्लास मेला वलोन शाये हुई मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी तो पूरा दिन गुजर जाता मगर खुशबू न जाती थी माशाअल्लाह माशाअल्लाह तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ तमिल मदोस्ते तस्दुकुल हदीस तरिश्तिने और तचिदे तकलीफों न बर्दाश्त करें व हक बांधे चे मुसीबतों न राजी तकलीफ राजी बोझ राजी पागे बाकी बाउदरी की मुआवनत करें नो खदीजतुल कुबरा दा तसल्ली वर करेला नो चिदागी वफा दादा नो द पैगंबर वफात मुगोरे पिंजीश काला दज़वाने दल्ला हबीब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सर तीर कई दीप दीप पिंजीश तो कलुनु की तरसो पूरे जे खदीजा जोंदे व पैगंबर बल निकावाद न देखा दादा दी खुसूसियत कने रिश्ते खुबलावे न देखा बलवाद और चिकल दा वफात हुआ नबी अलैहिस्सलाम बिया नूर दीर वदु नौकड़ा गैरा हजरत सौदा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत हफ्सा हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत ज़ैनब बिन्त जहश ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा विंजिदा टोले यौलस और चिविंज शामिल कई दियार लस उम्महातुल मोमिनीन बीबियान द पैगंबर बलाने कौने करीबी खुद खदीजा द वफात न पस नबी अलैहिस्सलाम दागे तज़किरा कवला कल बे खशे कूर की पोखशो नो दाद खदीजे खोर द प्लान की दे के तो ले गए दाद खदीजे मलगरी द प्लान के दादागे करो ले गए पस द मर्ग हुम दागे दागा ताल्लुक पासदारी बे कवला उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाई कि औरत मां नबी अलैहिस्सलाम तो गोरे दा जमा दा से बनवा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कि जमा पर जिंदगी की दानवा यानी जज़स्ता सो पर निकाह के रातलन नगा वफात छे खुदागे द वफात न रूस को तासो अल्लाह पीगली उमदर करे कोंडी उमराले मालदार उमराले हर किस्म राले तासो ब्याम द बूढ़े याद होए नबी अलैहिस्सलाम तो इदा का बूढ़े ब्याम याद है नबी अलैहिस्सलाम हुई या आयशा ज़द्दा व मगल्फाज तो हुई वाह खदीजा व ऐना मिस्लु खदीजा वाह खदीजा व ऐना मिस्लु खदीजा ऐ खदीजा द खदीजा उन्द बला सूख हुई ऐ आयशा वले बेन यादो मा कलच द हर तरफ ना जमा तकजीब के नुदस खदीजा जमा तस्दीक करे रे कलच दुनिया जमा सड़ मातो खदीजा जमा सड़ रो करे रे कलच खलको जमा हौसला शिकनी कोला खदीजा जमा हौसला अफजाई करे दा कलच दुनिया जमाना बाइकाट करे माल सोशल बाइकाट करे दे खदीजा पमा बांधे खपल माल कुर्बान करे रे माशाअल्लाह माशाअल्लाह
الله اکبر. زه اکثر کله دا بیان کوم نو دا چې یو سړی بیان اوري نو خامخا شادي شوده سړی د خپل کور ته ځي نه ځي. داسې ده که نه ده چې وایي داسې هم یو بیبي چې د خاوند دومره حوصله افزایي او مرسته کوي. نو اکثر یو ځای کې ما بیان وکړو نو زما شیخ زما مربي شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب حفظه الله ما ته وایي وی یو خبره کوم مې جی شیخ صاحب تاسو وایي دا اوصاف د خدیجة الکبرى چې تا بیان کړه ما ته ام یمان را یاد شي زمونږ اما جان مې شیخ صاحب هغه څنګه وی قسم دی چې زما په دې میشن کې په دې تکلیفونو په دې پریشانو کې دا زما سره برابر شریک وا او دې زما حوصله افزایی او زما مرسته دې غم تکلیف دکھ او پریشانې ته نیم پریخه که په یو پریشانی راغلی ده نو دې ما ته دا ویل دي چې مونږ چې د کوم لارې انتخاب کړی دی مولانا صاحب دا تکلیف پرېږدی که د دې نه بل راځي مونږ به هغې ته هم تیار یو مونږ به هغې ته هم تیار یو. نو دا که چېرته عام خبره وی نو کېدی شي مونږ به هر سړی د خپلې کور والا تعریف کوي خو نه کله چې دا څو کالو کې دا مونږ وکته چې په اردو کې تفسیر راغی په پښتو کې تفسیر راغی اصول د قرآن را روان دي خلاصې را روانې دي جی او تاریخ د خپل خاوند د حضرت شیخ دا شروع دی نو زه پوه شم چې دا محض کنه دا ویلی شي چې دا پلانکۍ مدرسې نه فارغه ده نو مدرسو کې خو هغې سبق نه دی ویلی نو صبر کوونکو ته او تاسو ته یو خبره وکړم د هر عمل اجر الله په حساب ورکوي خو د صبر اجر الله څه ورکوي بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ما یو حدیث ولوستو چې د قرآن دی آیت ته مې وکړه او په بل حدیث کې راځي چې د روزي اجر هم بے حساب دی لکه د هر عمل په روزه کې بڑھاویږي خو یو روزه ده چې رمضان راشي د نفل و ثواب فرض ته لاړ شي د فرض هغه ښه سیوا شي 200 پورې لاړ شي لیکن د روزي نه دی وی نو حدیث کې هغې له جواب ورکړل روزي له څه چل الله وی الصوم لی وانا اجزی به روزه خاص زما دپاره ده د دې اجر به زه ورکوم یعنی دا نور په حساب دی دا بے حساب دی. علامہ شنقیطی وی په ضواء البیان کې چې د صبر آیت سره د دې څه تعارض نشته دی ځکه چې د صبر کوونکو اجر بے حساب دی نو روزه هم د صبر نوم دی روزه هم د څه شي نوم دی دا هم د صبر نوم دی تر ماښامه پورې به څه کوې صبر کوي نو ما وی چې صبر کوونکو له زیری او کله کله زیری دی له ورکوي بشر الذین متقیانو له بشارت ورکي او کله کله د زیری داسې اندازې نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم پیغمبرا زما بندگانو ته دا اعلان وکا دا زیره پې واوراوه چې زه بخونکی ما مهربان یما کله د زیري داسې اندازې لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمتنا ممایوس کی گئے منا امید کی گئے کستا گناہونا دیر دی خو اللہ وی دا زمان رحمت ان سے اندازہ نشترے زبا دے طول گناہونا معاف کما او کلا کلا زیر داسی جی پا یو مجلس کے ناس دے صحابہ و مجمدہ نبی علیہ السلام وی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ
سبحان الله. الله سنمونه واغسل خلق وی عشرہ مبشرہ اغل صحابہ چې د جنت زیره نو مبشرن پیغمبر زیره ورکون کې دے او یو زیره واوري خو تاسو هم حیران پاتې شئ. سیرت لیکلی دي او په ډیرو کتابونو کې الاصحابہ وغیرہ هم دا روایت نقل کړي دي او ابن حبان هم نقل کړي دي، معجم طبرانی هم نقل کړي دي. دی روایت الفاظ ذکر کله حیران شم د کائنات امام ته ګوره او دا اخلاق او کردار تا او ما د مبشر په زمن کې دا ذکر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ملګری او دوست او باندچی سو کې دوستو تاسو به د دوست لفظ نه دا په د روایت نه ذکر کو. باندچی دوست ملګری او نوم ظاهر بن حرام دا بالکل باندچی دی به کله کله دغه باندې کلی نه راغی او دا غزنه به دا تازه سبزی مبزی راغه د باندو د کلو څه توفی وي. نبی علیہ السلام له دغه توفی راوړ د رنگ نوم تور نو بیا به چې دې کله واپس لو کلی تا نبی علیہ السلام باغله د خار توفی تحایف ورکړي دا زموږ ملګری دی رخصتاو دی او الفاظ دي. نبی علیہ السلام وی ان لکل حاضرۃ بادیۃ وبادیۃ آل محمد ظاهر بن حرام. د هر خاری خلقو خار والو د باندې د خلقو ملګری وی په باندې په خلقو کې او د آل محمد په باندې چې ملګری چې د ظاهر بن حرام دی دا زمون ملګری دی. یو ورځ دې راغله په منډه کې ولاړل د مدینه او سبزی راوړې د تازه چې دا خرڅې په دمن خلک راځم دي. نبی علیہ السلام چې او زما دوست راغله نو پټ پټ شاته راغی او په دې سترګو لاس سوچو کې د محبت او د اخلاق انتها کائنات امام دے راگے داغا پسترگو نبی علیہ السلام دا سے لاسون کی خودل جس سنگے لاس کی خودو داغا اول خو رو رسو کے سنگے چوئی کن لاس رسے او بھائی کون ہے سو کی رو رہا نبی علیہ السلام جواب نور کے گلے کچھ لگ سا تیری کی نو دلہ سا خوشبو او د لاس حریری ریخم پون د لاسونا او د لاس نه خوشبو بید عطر د استعمالو د نبی علیہ السلام د لاس نه خوشبو تیری دا د مسلم حدیث تے نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی نوی وی نبی علیہ السلام با چی چابان دی لاس کی خودو یا بے لاس نزدی کو نو د لاس د پیغمبر نبا دا سی خوشبو روانوا تو بوئے چی دا عطرو د ڈبینے اس لاس را استلے دے. اللہ اکبر. نو زبیاوے ماں چی خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا دیتا ہے یہی عالم گواہی یہی عالم کا جریدہ. نچے اللہ ساگر خوشبو نزاکت مٹھاس او خوند واغس کنا بلکہ یو بل روایت دتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام راگے زمان کورتے ہو رضی غرما گرمی ٹیمو روٹے و پھڑ سملاس نبی علیہ السلام قیلولے کولا نو گرمی وا نو پدی تندی مبارک خولا را او دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ موروا کہ نبی علیہ السلام تے اوکتا چے پمخی خولا بئیگی دارا دا چے رالا نو یو ڈبے رواغے سا پد نبی علیہ السلام پدی تندی دا سے اللہ سراف کو اگر ڈبی کا خولا نبی علیہ السلام سترگی کولا ہوئی چے کولا اکھنا ہے سکائی اگیوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ستاسو په تندي خوله راغلی و دا مې په ډبي کې اچوله او ستاسو خوله چې موږ په عطرو کې واچو نو مشک و عنبر ترستو پاتې شي او د هغې خوشبو سیوا شي دومره پاکیزه دومره شان نو چې لاسونه نو دغه باندې چې صحابي حضرت ظاهر بن حرام پوه شو چې دا خو د نبی علیہ السلام لاسونه دي نو بس لاسونه یې پې کړه کړ او زر یې شاته نبي علیہ السلام سینې ته ډډه ووله او په دغه په سینه پورې د املا داسې مګله دا د مینې یو انداز ځان یې غلی کو خو نبي علیہ السلام چېرته خاموشه پاتې کېد یو دم وی اعلان کوي من یشتری هذا الغلام دا غلام څوک اخلي خرڅو میں هغه سبزي خرڅوله نبی علیہ السلام پاگل لاس کې خیره وی دا غلام څوک اخلي خرڅو میں چې کله دا وی نو د باندې چې الفاظ واوري ما وی مبشران نو زما د استدلال ته وکړي وی اذن تجدنی قاصدا ډیر خدا خواد الله حبیبا چې ما خرڅای نو زخو بی قیمتا او کوټه ما زما قیمت به څوک درکړي اذن تجدنی قاصدا زخو کوټه بی قیمت ما نبی علیہ السلام یا ظاهرا داد ولی ہوئی لیکن انت لست بقاصد عند اللہ دنیا والوں پنیز کوٹے خدا اللہ پنیز کوٹا نہیں دا اللہ پنیز دیر وی قیمت والا ہے شان والا ہے نچرت دامینا زیر واوڑی دو مبشیرہ پیغمبر مبشیرون دے دردی ظل دا مستقل عنوان دے چکے سڑے پکولو ونزیرہ خدا دے سر دویم صفت سرے یراون کے دے یراون اوری دا سے نہ دے یوازے کہ طول عمر خالی زیری ورکوا او فضائل بیانوا او انذار یورز یو نکی یا دغه شانتی کار کوي چې خالی یرول کوي زمونږ د علاقه کې لاهور غاټه چرته پاکستان کې یو مدرسه وغټه نو غټې مدرسې پسې دا واړه واړه کلو والا راشي ویره څوک طالب العلم راکړي چې امام او خطیب یا چې اواز یې ښایسته یا څوک وي داسې امام راکړي نو چې امام یې غوښتل هغې ورکړلی دا بوځي هغه چې یو څلور جمعې تللی څلورمه جمعې پس ورسره مقتدیان روغه جرګه د کلي راغلی وي چې دا امام واپس کوي جي بل راکړی ولې وی دې خدای بنده څلور جمعې وشوې د جهنم نه علاوه بل اړو بیان نشته موږ له اړو وچاوي کله وي دا سزا ده دا موږ دومره پریشانه کړي اوس په خوب کې هم یېرېږو چېرې عذاب شته نو ثواب هم شته او که نه نو یوازې داسې نه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ وی پیغمبر داسې مبلغ داسې داعی او داسې خطیب دی چې کله به بشارتونه بیانوله شان رحمت د جنت تذکیری نو مجموع به داسې عش به کو دا ټاټۍ به وهلې داسې به خودیدا او کله به چې انذار ورکو د الله د گرفت د الله د قهر د الله د غصې تذکره د حساب کتاب نو بیا به داسې کیفیت چې ظرفت منه العیون د خلقو د سترګو نه به اوښکې روانې شوې خلق به وجړو داسې او به جړپېده کله نو دا مختلف کیفیات دي د خلقو د هغې مطابق به زه ټیم ډېر نه اخلم ما ته 9 بجې وي چې لمونځ کوو نو تاسو خو نه یې ستړي که نه 10 بجو پورې روان شمه مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا او الله طرف ته دعوت ورکوونکی وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا کبیا موقع ملاو شو په دویم نشست کې به انشاءالله د دې نه مخکې ځم او نورې خبرې به کوو الله دې زمونږ دا ناسته راغونډه قبول او منظور وګرځوي یو سوال وکړئ د الله په دربار کې چې الله رب العالمین دې کومو اکابرینو دا محنت او کوشش کړی دی خصوصا
حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعتا وافرا اللہ دی داغی قبر منور کی او دا مشن دی اللہ پا مخ روان کی او بیا زمانگا استاسو دلتاو علماء دا شیوخ و استاز او پا دی وقت کی دا دی عظیم قافل سالار او قائد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظه اللہ تعالی و رعاہو اللہ دی داغی دا کوشش او محنت قبول کی او اللہ دی داغی پا عمر کی زندگی کی پا علم و عمل کی مال اولاد اہل و عیال کی خیر و برکت واچے او دا کار دی اللہ تقص روان کی دی کے بڑی خلق کی اغیب محنتون دیر کری کوشش بے کری ازان میں پدوڑو کی لگڑ کری اللہ دی دا طول کوششونا کاوشونا قبول اور منظور کی گورے تاسو مسافر ہوئے تو سفر کیے دا مسافر دعا اللہ نرد کئی دا مظلوم دعا اللہ نرد کئی او دا مور و پلار دعا دا بچی پا حق کی اللہ نرد کئی دا مسافر ہوئے زان لهم سوالو کئی دلتا او دے مشر لخپل سوالو کئی دا جماعت دے قائدین اللہ سوالو کئی چا اللہ رب العالمین دے دیل نور حمت و توفیق ورکی او دیر خپل وقت روان دے دا توحید و سنت خورولو زکا چا تمام خلق پا یو بل عملی ہوئی لگیا دی دا یو بل خپیر آکاگی تاسو تا میدان خالی دے وہ شوئی چاچے دا شرک دعوت ورکو اللہ دا غیر پردی چاکی کری دی خلقو تا اخکارا کری دی استاسو وقت دے چے اصل مسئلہ بیان کئی اصل دا اللہ دا توحید پرچارو کئی دے دا پارا او دل تا دا سوالو نہ ہو کئی چے اللہ من نکار واخلے اللہ منگل دیکھ کے توفیق راکے اللہ زمان بچی دے مشن لپارا قبول کے او اللہ رب العالمین دے چے چاچا کدے کے محنت کرے دا غی جان مال آل اولاد کی خیر و برکت واتے وصل اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.